چې رور د ملا تیر دی پلار مصور دی دا رور ستا دا د ملا تیر دی هر څوک پر سره هر څه پرېږدي خو رور پر سره بیا هم ولاړي نو باید چې مونږ رورولي قایمه کړو په دې خاندان کې هم داسې کسان وي چې هغه به دغه رشتې خرابوي مور سره به رشته خرابوي رور سره به رشته خرابوي ماما سره به رشته خرابوي نو جنگ دی مونږ په حالت جنگ کې یو خو چې کله دا ماما سترګې پټې شي دا د تره سترګې پټې شي بیا ورپسې جاړي ګوري الله سبحانه وتعالی د خپل کلام چې کله انټروډکشن کوي تعارف کوي یا په پښتو کې ورته پیژنګلو کوي د خلکو ته هغه انداز هم ډېر ښکلی او داسې الفاظ استعمال کړي دي چې په هغې کې پوره سمندر دی چې موږ پرې غور و فکر وکړو الله سبحانه وتعالی د خپل کتاب پیژنګلو صدا رنګه کوي الف لام را کتاب احکمت آیاته الله سبحانه وتعالی وایي چې دا کتاب دی احکمت آیاته چې د دې آیاتونه چې څومره آیاتونه دي تاسو ته پته لګي چې په قرآن کې دا آیاتونه چې مونږ وګڼه دومره آیات دي دومره آیات دي دا الله سبحانه وتعالی وایي دا احکمت دا ګنډلې شوي دي که تاسو خیال کوئ زمونږ دا میاندې اکثر هغه سویټر داسې بڼي یو تار راولي بل تار راولي داسې ویوینګ ورته وایي یا ګنډل ښه لفظ دی په پښتو کې ورته مونږ ګنډل وایو او اکثر چې دغه ته مونږ ګورو نو مونږ ته پته نه لګي اوس د هغه چې کوم دا سیز ګنډي فرض که یو سویټر څوک ګنډي نو مونږ ته په هغه چې کله آغاز کړي مونږ دا دی لاسه کوي اسیز لکه ترتیب ولا نی ورکړي نو مونږ دا عجیبه عجیبه ښکاري خو چې کله هغه یو تار را یو ځای کي بل تار را یو ځای کي اخره کې یو انتهایي خوبصورت او ډېره ښکلا پکې پیدا شي په هغه سویټر کې یا مثال په طور باندې هغه یو پینټر دی یو آرټسټ دی هغه یو تصویر جوړوي هغه تصویر کې هغه یو چیز راوالي ته لکه دا داسې جوړ کړل تاسو ته په سمجھ کې نه راځي چې کله هغې سره یو تصویر اټیچ شي یا یو اړخ کمپلیټ شي بیا بل اړخ کمپلیټ شي په آخره کې یو تصویر مکمل مخې ته راشي هغې کې هغه کړي شوي هغه رنګونه یو بل سره تړلي شوي وي یو بل سره ګنډلي شوي وي هغې نه پس هغه تصویر ته چې ته پرې کله غور او فکر وکړې نو هغه ډېر زیات مزیدار وي محققین علما د ساينس هغوی دا هم تاسو ګورئ اسمان ته وګورئ د ستورو تاسو ګورئ ستورو باندې تاسو غور او فکر کوئ که نه دا هم په خپلو کې ډېر زیات ګنډلي شوي دي دا سټارز ستوري د الله سبحانه وتعالی د آیاتونه په خپل منځ کې ډېر ګنډلي شوي د هر آیت د هغې د صورت مرکزي مضمون سره تړون وي محققین علما او زما استادان دا هم وایي چې تخفیف په نه کې یو وي تصریف الآیات یو وي تخفیف آیات تخفیف آیات مطلب دا نن سبا ډېر خلکو دا عمل شروع کړی دی یو آیت په د یو ځای نه راوالي بل د بل ځای نه راوالي یو د هغه ځای نه راولي او چکلی نه چې څه ته ویل شي تخفیف دې ته یو ځای نه یو څیز راولي بل ځای او بیا ته یو مضمون جوړ کړي ګوره د الله پاک دا مطلب دی دا منشا ده دا علمي رویه نه ده دا تصریف الآیات نه دي د مخکې نه په دماغ کې یو خاکه جوړه کړي یو ځای آیت هغه ځای نه راولي بل ځای نه راولي دا علمي طریقه نه ده محققین علما وایي دا صحیح طریقه نه ده بلکې هغه آیت په تو ګورې د هغه آیت صورت سره تړون سره مرکزي خیال سره یاد لرئ د دې صورت په یو مرکزي دعوه وي د هر صورت یو مرکزي دعوه ده چې څومره آیاتونه دي دا هغه مرکزي دعوې لا پرمختګ ورکي او هغې سره دی تړون وي نو آیت په دغه ډسلوکیټ کې به نه چې یو ځای دې راوویسته او بیا دې ستا خواخه چې مطلب ته اخلي بعضې خلک داسې چې کوم د سنت له ډېره توجه نه ورکوي نو هغوی همدغه عمل کوي د قرآن یو آیت راوالي او هغې نه بل خپله مطلب ترې والي داسې نه ده پکار دا علمي رویه نه ده نو احکمت آیاته مطلب دا دی چې هر آیت په خپل ځای کې ډېر شاندار لګېدلی دی او باید چې په هغې باندې غور او فکر وکړي او د هر آیت تړون هم شته نور آیاتونو سره هم تړون د صورتونو هم تړون دی خو په دې باندې چې موږ غور او فکر کوو دې ته الله سبحانه وتعالی د سورې محمد آیت مو ویلسته نو په دې کې موږ ته وایي افلا یتدبرون القرآن یو څیز ته بار بار کتل شاته بار بار کتل دا چې کوم دی نو تدبر دی چې کوم الله سبحانه وتعالی چې دا قرآن کله انټروډیوس کوي نو وایي چې دا زما کلام دی او دا کې آیاتونه ښکله کې ګنډلې شوي دي مزیدار زما د آیاتونه نو یاد لرئ چې کله یو استاز مضمون شروع کوي که نه کله هغه خبره کوي تاسو وګورئ خو استاز دا نشاني ده چې هغه مضمون پهله په دماغ کې او هغه مضمون ته هغه نقطې راوړي یو نقطه دا ده بله نقطه دا ده آغاز به د کوم ځای نه کوم په کومه خبره به ختموم دا د یو خو استاز نشانی ده علامت دی شاګردان په هغه استاز نه بیا ښه پوهه زده کړه ترې کولی شي چې هغه مخکې نه تیاري وکړي لیسن پلان تاسو ورته لیسن پلان ووایي چې سبق په دماغ کې نه مخکې نه جوړ کړي دا ځای نه به شروع کوم دا خبره به ډسکس کوم په ضمن کې دا خبره راځي او اخره کې به دا خبره کنکلوډ کوم نو دا هم احکمت دی لکه ته ویوینګ کې ګنډې یو خبره بل سره یو ګنډې بله خبره وګنډې او ذهن کې مخکې نه دا ګنډل لیکلي وي چې زه به خبرې په دې طرز کې کوم نو خطیب هم ښه هغه دی ښه قاري هم هغه دی ښه لیکچرر هم هغه دی ښه استاز هم هغه دی چې خبرې هغه په خپل دماغ کې اول وګنډي تیارې ورته وکړي او بیا وایي دا خبره په دې سمون کې راځي په دې کې راځي نو دا یو ښه خطیب به وي یو ښه خطبه به مخې ته راځي
الله سبحانه و تعالی خو بیا د استادانو استاد دی او الله سبحانه و تعالی چې کله ټیچینګ کړي دی کله خبره کوي ناغم ډېر په حکمت سره کوي او دیب کې اشاره الله سبحانه و تعالی کړی ويعلمکم الله قرآن مجید کې الله سبحانه و تعالی چې الله پاک تاسو ته تعلیم درکوي تا دلته وګوره دا عین لام او میم دا په باب تفعیل نه دی کې اهتمام یا دی باب خاصیت دی کې اهتمام وي تعلیم داسې نه چې تعلیم باقاعده اهتمام کی ارینجمنٹ ہے کړي نه ارینجمنٹ په کوم ځای قرآن را لګلې صحیفه را لګلې پیغمبران را لګلې یو خو پوره ترتیب یې کړي دا څنګه چې ون ټایم ادا ته خبر او کړل نه بار بار پوره اهتمام سره دا تاسو ته نصیحت کی تاسو ته وصیت کوي نو يعلمکم الله پاک هغه استاد لري او بعد کې هغه انبیاء را لګل او هغه دا تعلیم دا سلسله روانه دا وی تعلیمات اوس پورې جمع دي د اعظم د اخري پیغمبر رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم دغه مالوست لري آیت د سوره محمد دی یاد لرئ د لکه شان پس منظر تاسو ګورئ د دې پس منظر داري چې د جنگ تذکره د تاسو جنگ د لپاره تیاری وکړئ نو بعض منافقین هغه رستو کېدل هغه وی سړی د کې به ځان وژنې منافق په مخامخ په یو رنګ او پیش په شابل پشانتی هغه د جنگ نه رستو کېدل غوښتل چې فساد غونډه کې برپا کومګه فساد کو جنگ لنتلل اوس عمده مضمون دغه جنگ دا په سوره انفال کې ذکر کړی شوی التم د دې خبره کړی شوی دا او په دغه جنگ په دې موقع کې الله سبحانه و تعالی زموږ توجه یو بل طرف ته کړی دا لکه څنګه تاسو مو کنه یو سړی یو سویټر ګنډي یو کلر راولي بلکې ته چې دا کلر دی ولر راواغشته اوس هغه په خپل دماغ کې پوي د چې کله هغه جوړ شي ته چې خدا زکه دا رنگ دا راواغشته دا رنگ الله سبحانه و تعالی دا دوه صورتونه دا ګنډلی دی یو قسم لا دې کې چې کوم مضمون دی او هغه کې چې کوم مضمون دی هغه کې د جنگ حالت دی د څه حالت دی د جنگ خبرې کیږي د جنگ په خبرو کې دوران کې یو بل خبره کوي د ارحام خبره کوي نو دا اوس باید چې تاسو په افلا يتدبرون القرآن تاسو په دې قرآن باندې غور وکړئ چې الکه د جنگ دی الله سبحانه و تعالی په کار دی چې جنگ خبرو کې د جنگ د جهاد خبرو کې په هغه دوران کې یو بل خبره کړي دا مخاطبین په دې خبره مجبوري چې سوچ او غور او فکر دی وکړي شي نو احکمت آیاتو تا ته بدل مضمون ښکاری حال دار چې دغه مضمون د سره تړل شي اوس هغه مضمون سره هغه لزر اعظم فهل عسیتم ان تولیتم ان تفسدوا فی الارض ته کوم مقام له شو دا خلک نه نږدې دا خلک دا شریان خلک دي دا منافقان خلک دوی به فساد کوي ان تفسدوا فی الارض وتقطعوا ارحامکم او دوی به رشته د ارحام هغه به ماتي اوس ګوره دغه خلک جنگ لنتلل او دوی دا دومره روان خلک ته چې دوی جنگ لکو نزي کنه اراده هم دا دوی په دې ځمکه کې فساد کوي کرپشن به کوي او دوی به رشته ماتي د جنگ ذکر را روان دي په جنگ ذکر کې د رشتو خبر وکړه بیا الله سبحانه و تعالی تاسو راشه عمده مضمون په سوره انفال دغه الفاظم په ذهن کې یاد چې احکمت آیاتو سوره انفال ته آیت نمبر 75 تاسو راشه الله سبحانه و تعالی التم د جنگ خبرې کړې دي د جهاد ترغیب دی په په مینس کې بل خبره کړې ده الله سبحانه و تعالی فرمای واولو الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله الله سبحانه وتعالى فرمایي چې د ګیډې رشتې د ارحام نه چې کوم خلک پیدا شوي دي ارحام نه لکه اوس فرض کا د مور د هغه بچی دي کنه د اول الارحام دي د هغه خاوندان هغه نه چې کم اف شوټس دي چې کم ته پیدا شوي دا اول الارحام کې راځي او بیا هغه سره تړلې شوی رشتې لکه ماما کاکا تر پلار اوس دغه ارحام سره تاسو رشتې ته ګور نو لومبنې خو چې کم رحم د چا دي یعنی ووم باب د مدر ازما مور دا اول زما مور سره تړون بیا هغه رحم کې چې کوم هغه جوړېدو نو واپسې زما پلار ځکه چې هغه رحم زه په وجود کې راتلم نو هغه زما د پلار نه بغیر خو ناممکن و نو پلار دام په اول الارحام کې راغی بیا هغه سره تړل شوی زما خور بیا واپسې تړل شوی زما چې کوم دینو خویاندې رونه دا ټول په دې کې داسې واپسې زه د هغوی چې بیا هغه څومره رشتې جوړېږي ماما کاکا پکې جوړېږي خو دا ټول بوټي هم دغه یو دی د هغې نه دا آف شوټس دي نو په دغه کې الله سبحانه وتعالی وایي چې یاد لرئ جنگ دی او د اصولو خبرې کیږي او د ترغیب خبرې کیږي نو بیا وایي دا رشتې بعضهم بعضې د دې هغه ډېرې بلندې دي پریفرنس ولا ورکې توجه ولا ورکې توپیر پکې وساتئ ببعضن په بعضو نور باندې په بعضې رشتې په لکه مطلب د مور چې کومه رشته ده مور سره چې کوم تړون دی دا ټولو رشتې نه اوچته رشته ده داسې ده کنه د ټولو نورو رشتو نه دا اوچته رشته ده بیا په ځای چې پلار سره چې کومه رشته راغله نورو نه بیا اوچته ده ورو پسې داسې راځي دا ټولو اهمیت په خپل ځای دی نو الله سبحانه وتعالی چې زما په کتاب کې زما په قانون کې د رشتو کې فرق دی مور رشته ده بیا د پلار
بیا د رونو هغې سره تړلی شي. نو ګوره پلار او مور په نتیجه کې خو دغه رحم جوړ شو، دغه سیز جوړ شو او د یو دنیا جوړه شوه که نه. په هغه دنیا کې بیا زوما زما خور وه او زما رونو هغې سره زما تړون، د دوی سره تړون، دوی هغه سیز جوړ کړو او هغې سره بیا زما هغه خپل خور سره او نور کاکا ماما بچو سره تړون. الله سبحانه وتعالی زما په کتاب کې دا ډېر اهم څیز دی، دې باره کې تاسو کانشیس شئ. اوس محققین علما دا وایي چې دلته د ذکر یې کړی دی چې لکه د جنگ ترغیب ورکوي او په جنگ په دوران کې احکمت آیاتو هغې کې د ارحام ذکر وکړو. نو محققین علما به ډېره ښکلې تبصره کړې، زه یم چې تاسو دا څیز تاسو زده کړو نو زه یم چې زه په خپل مقصد کې کامیاب شم. هغوی دا خبره کوي چې جنگ کې څه کوي، جنگ کې خلک خپل مخالف هغه د راغورځولو کوشش کوي او د هغه نه د ګټې کوشش کوي، هغه غواړي دا چې هغه له شکست ورکړي او په یو ټینشن صورت کې وي. نو دغه رنګ دا رشتې هم دي، دام یو جنگ دی. تاسو کو ګورئ که نه سیدنا آدم علیه السلام چې کله هغه ځمکې ته راځي نو هلته هغه ته هم دا فرمایي چې اهبطوا بعضکم لبعض عدو، بعضې خلک به د بعضې تاسو دشمنان یې، یو بل له به خپې وښئ، تاسو داسې مه کوئ. نو دا هم یو جنګ دی مسلسل. ما ته به پلار وایي چې د پلانکي سره خبرې مه کوه، تر سره د خبرې مه کوه، جنګ دی که نه. اوس الله سبحانه وتعالی وایي کوه، ښه سلوک ورسره وکړه. مور راته وایي مه کوه ورسره، مثال په طور باندې ماما راته وایي چې مه کوه ورسره. نو دا جنګ نه شو. نو د جنګ په حالتو کې داسې یو خبره راړوه چې دا هم یو جنګ دی، دا هم په جنګ قیاس کا. څنګه چې پای کې کوشش کوي چې دا دشمن دا زه درې خپې نه ونیسم او غزار یې کړم، د الله دشمن دی، د الله د رسول دشمن دی. دغه رنګ په دې خاندان کې هم داسې کسان وي چې هغه به دغه رشتې خرابوي، مور سره به رشته خرابوي، رور سره به رشته خرابوي، ماما سره به رشته خرابوي. نو جنګ دی، مونږ په حالت جنګ کې یو. څنګه چې هغه طرف ته یو جنگ دی. خو اوس په دې کې یو بل فرق، هغه بادشاهان د هغه دور او چې جنگ کو د ځمکې دپاره به یې کو، خلک د دې لپاره به یې کو چې خلک غلامان کړي. زمونږ جنگ دې لپاره نه دی، زمونږ جنگ د انسانیت جنگ دی چې انسانیت بقا ده په دې کې. مونږ به هغه جنگ کوو چې انسانان بقا وساتي. نو مونږ هم په حالت جنگ کې یو. وګورئ که تاسو وګورئ، اول د زه په خپل ځان باندې غور و فکر وکړم. زه په یو سټیټ کې به یم، یو جنگ کې ما په خپل کور کې، تاسو خو زما د کور نه نه خبر کنه، زه ستاسو د کور نه نیم خبر. د هر چا په کور کې یو جنگ شروع دی، د ماما کاکا، د دوو ورونو، د خویندو. وګورئ تاسو وګورئ دا جنگ دی، وار دی. نو الله سبحانه وتعالی ځکه وایي چې یاد لرئ، دا خبره یاد لرئ چې اولو الارحام بعضهم اولا ببعض فی کتاب الله. ډېره درنه خبره ده. زه تاسو د دې خبرې هغه شدت محسوس کړئ چې الله سبحانه وتعالی د جنگ ذکر کوي او په جنگ کې دا خبره کوي. زه موضوع فرض که دغه کوشش کوم چې دا رشتې تړل ځان سره ساتم، دا د اولو الارحام، نو زه څه کوم؟ انسانیت بقا پکې نه ده ګیني، دا پکې که نه لکه زما د پلار بقا په دې کې ده چې هغه دا جنګ وکړي، دا فایټ وکړي، د هغه بچي به ایله د هغه په لارې روان شي. کوم خلک چې دا رشتې ماتوي چې دا د دوی خلاف مزاحمت پیش کی او وایي پلار مې راپاسي چې خور ته وایي چې خورې دا خبره مه کوه زما دي بچي ته، رشتې موږ نه ماتو. ماما ته مې ووایي یا بل چاته وایي، بل چاته وایي. داسې په کور کې په خاندان کې چې یو کس داسې وي چې اسلامي خبرو کې، دا پښتو هم د ګوره یاد ساتئ، دا پښتونولي هم ده، دا اسلام هم دی، دا زمونږ کلتور و. پس وخت کې د بده مرغه مونږ مزاجونه داسې کړي چې دا مونږ نه کوو. نو دا جنګ به ګټل غواړي، دا جنګ به مونږ هغه خلک کړه، هغه خلک به مونږ دا پیو چې لکه زمونږ کور کې ګوتې مه وه، زمونږ کور مه روانوه، زمونږ د شر دپاره نو پیدا شي. او دا تاسو سوره ملک ته راشئ، الله سبحانه وتعالی فرمایي الذي خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا. الله سبحانه وتعالی دا مرګ او ژوند، مرګ یې رامخکې کړی، دا تیاری، دا جنگ دی. دې کې دا ته وایي چې احسن عمل وکړئ. نو پلار سره احسن عمل، مور سره احسن عمل. زه څه کوم؟ زه الټه رشتې ماتوم. زه د خپل وروار ته پام کوه، دې تر سره دې داسې معامله اختیار کړه، ماما سره دا روی اختیار کوه، هغه ځای له مه ځه، دې ځای له مه ځه چې مړ شو نو بلې ولګوه. دا خبرې مونږ کوو. کومې خبرې چې کوم هغه شکست والی دي. نو بهادر انسان هغه دی، بهادر انسان هغه دی چې هغه دا څیز ګورې، دا جمدی وساتي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، ډېره ښکلی حدیث دی، دا حدیث هم تاسو یاد کو نو دا به ډېره د ویاړ خبرې. خیرکم خیرکم لاهله. نبی اسلام دوه ځله وایي چې خیرکم خیرکم، تاسو کې غوره انسان هغه دی چې هغه د خپل کور دپاره ښه وي. الله سبحانه وتعالی دا انسان په یو امتحان کې اچولی او د دې امتحان د ټولو نه لوی میدان د خپل کور دی. تاسو به زما باره کې ډېرې خبرې، دا ډېر تکړه سړی دی، دا دی او دا کړي دي او هغه کړي دي، داسې فضول خبرې دي. اصل خبره هغه چې زما د کور ګواهي په دې باندې څه وایي، زما پلار زما باره کې څه وایي، زما مور زما باره کې څه وایي، زما خور زما باره کې څه وایي. هغوی چې کومه ګواهي ورکوي دقه به صحیح ګواهي، ځکه چې 24 ګنټې خو زه دوی سره یم که نه. تاسو خو زما نه خبر چې چاته زما نور څه ما کې څه کمې کمې خرابې دي، کمې کمې خوبۍ، تاسو له هغې نه خبر. زما کور ولا زما خاندان، زما ماما کاکا بچي هغه دې نه ډېره ښه خبر دي، او ټول نه ښه خبر هغه زما پلار وي، هغه به مې مور ده.
نو او هغه خلک چې په دې میدان کې فعل شي مونږ خلکو ته ځان ښه کوو پردو خلکو ته ځان ښه کوو ورور سره به زما د سپي او د پیشو وي او بهر چې ته ماما په خیر علي لکه ډېر خو چیپس کو پلان کې هغه ته به د پیسو ستون هم کومه او مور به مې همداسې کې پردي خلک په ځان باندې مطلب ډېر دار چې هغوی سره به تعلقات جوړي پر نوې نوې خلکو سره خپلو بچو سره د هغې تعلق ته وګورئ خپل ماما سره د هغه تعلق ته وګورئ دا بدبختي ده ګورئ دا د بدبختۍ د پاسه بدبختي ده تاسو نور غمونه جاړئ دلته رشتې ختمې شوې دا بدبختۍ د پاسه بدبختي ده نو یاد لرئ دا عمل د مسلمانانو عمل نشي کېدی یو طرف ته اسلام دا وي چې المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده عامه خبره کې دلته اولي القربى خیرکم لاهله تاسو کې بهترین کس هغه چې خپل کور د پاره خي د خپل مور د پاره خي نو موږ دې وګورو چې زموږ څه رول دی په خپل خاندان کې زه کوشش کوم د بار د خلکو د کنسټرکشن کوشش کوم د هغوی د تعمیر کوشش کوم بار ځم تبلیغ لازم بل خوا ځم زما په کور کې زما څه رویه ده الله سبحانه وتعالی په آیت نمبر 24 کې وایي او ما دغه آیت 22 دی غالبا دا چې کوم ما ولوسته ورپسې څه وایي دغه آیت یې وکړو د جنګ ذکر کېږي د ارحامو ذکر وکړو بیا وایي افلا یتدبرون القرآن تاسو په قرآن باندې غور ولې نه کوئ ګوره ټایملیس کتاب دی الله سبحانه وتعالی غور وکړئ جنګ کې مې چولې په جنګ حالت جنګ ګیلې مه کوه مقابله وکړه دې څیز نه بله ته کوشش وکړه چې دا رشتې بچ شي د تباهۍ نه بچ شي وی مور خو کعبه ده مور خو قبله ده مور خو کعبه ده مور خو قبله ده مور خو جنت دی مور لوی دولت دی بیا وایي چې رور د ملا تیر دی پلار مصور دی دا رور ستا ده د ملا تیر دی هر څوک پر سره هر څه پرېږدي خو رارور پر سره بیا هم ولاړي نو باید چې مونږ رورولي قایمه کړو تر لاس او خپې دي تربور بڼې دي د ماما مثال خو د پلار دی او ترلا خو خور ده خور که شمله ده ترور آینه ده نیا نازولې نیکه نیازبین دی نوسا نوسې خو د سر مازغه دي دا خلک ویښ کې دوی خو اوده دي یو څو رشتې دي بلا خوږې دي خو د دې خلکو سترګې ړندې دي منیر پاگل دی هر چا خپل دی منیر که خوار دی د هر چا یار دی دې ته وایي که نه دا دې کې چې کومه خبره د الله په رنګ کې رنګ کېدل دي چې ای ربه زما ستا د خاطره زه دا کس معاف کوم والعافین عن الناس بد به کېږي زه به کوشش کومه چې هغه څیز جمدی وساتمه یو څو ورځې ژوند دی چې تاسو نه کې کومو خلکو کې زما نه ترور خپوي ماما رانه خپوي دا شیزونه د دې نه هېڅ نه جوړېږي ورې زه میاندو ته هم دا خواست کوم څوک چې زما دا خبرې اوري هر چا د اول ځان ته خواست کوم چې ماله نه دي پکار چې زه ماما سره روانه کړم زه ترور سره روانه کړم ماما له پکار دي چې ماله مینه راکړي ځکه زه بچی یم د ماما مثال خو دا وایي که نه منیر علی د ماما مثال خو د پلار دی د چا چې پلار نه خلک وایي دا مې دوست د پلار په ځای ماما نه تپوسونه کوي هلکه وایي واده کوم فلان کې کار کوم د فرنیچر له ترتیب برابر کوم د هغه له ځي ځکه چې دی د مور څه دی د مورې رور دی د رشتې تاسو ګورئ نه رغېدل نه کېږي او په یو موقع باندې ما دا ویلو خلک دلته زدونه لګوي خو چې کله دا ماما سترګې پټې شي دا د تره سترګې پټې شي بیا ورپسې جاړي ګورئ د دننه دا شي د دکې هغه ګلې شوی دی خو د سره احساس نشته دی مړ دی د دې معاشرې ده د خلکو د تاویلي ماویلي نه هغې نه مجبوره دی دی غواړي چې دی واره له زه ورشم دی ترور له مې زه ورشم خو د هغه معاشرې کې مونږ هغه ګلې شي نو د بده مرغه مونږ هغه رشتې بیا ختمې کړي نو الله سبحانه وتعالی چې څنګه تاسو ته دا یاد لرئ دا خبره کېدای شي زه تاسو ما سره په اختلاف مو کې وکړئ اختلاف څنګه چې دا وایي چې قبر ته مه ټیټېږه او داسې غیر الله ته مه ټیټېږه د نور څیزونو نه مه یېرېږه څومره پې تاسو زور وړئ او تاسو بیا دا په هغې باندې ایاتونه هم یاد کړي ډېره ښه خبره ده داسې الله سبحانه وتعالی دا هم ویلي دي چې تاسو رشتې مه ماتوئ په قرآن تقریبا په هر ځای کې دا مضمون ویلی چې رشتې مه ماتوئ ناول به زه ځان ته هم نصیحت کوم او تاسو ته هم نصیحت کوم ډېر په مینې سره ډېر په درخواست سره چې کوشش وکړئ چې دا رشتې جمدی پاتې شي کور والا سره خبر وکړئ مور سره خبر وکړئ کوم ځای کې تاسو په دې باندې خبرې کولی شئ نه دا خبر وکړئ چې دا انسانیت بقا ده په دې کې الله دې مال او تاسو له په دې خبرو د عمل کولو توفیق راکړي بارک الله لي ولکم فی القرآن الحکیم ونفعني وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم آمین یا رب العالمین